یو بنده دی یو جینۍ ولراله کیفل له توجه شته د بعضې نوجوانانو ته هم دا خبرې پې باندې ښې لګي او تاسو ته وایم د ایمان جذبه دا خو هسې په خوله خلک وایي یاره جي الحمدلله زه خدای د ګناه نه ساتلی زه تا ته اکثر وایم ګناه هغه منم چې انسان په ګناه سره یو ګناه نه کوي دې ته ګناه وایم بس او ایمان هم وایم چې ځان به داسې خو په خوله یاره جي زه خو خو چې کله ورته میلو شي او دغه ټایم کې ته ایمان ونیسي نو بیا وایه به چې فانت مؤمن ایمان درکې شته ګیج دې برابر دی د ایمان ښه داسې خو په خوله هر څه یاره جي زه دغه نه کومه جي غلا نه کومه جي دوکه نه کومه جي یاره جي زنان الحمدلله خدای ته ساتلی یم خو چې دې پې باندې اوس بر شي بیا به د ایمان وګورم دغې ته ایمان نور هسې ګپ شپ منه وایي کفل له جینۍ راله و جړلې ورته وی یو شپېته دیناره پکار دي او تاسو ته پته ده دا واقعه تاسو ته د زبان نبوت نه ویم امام الانبیا صحابو ته کوله جملې ته توجه شته وی دا جینۍ ورته وی کفله ته مالداره او غریبي مې د پیسو ته مې ضرورت دی او ته ګاونډ کې مې نو حق مې در باندې پیسې مې پکار دي نو دا کفل ورته وی تا ته زما د طبیعت پته ده چې زما زندگی خو په رنګینو کې تېره شو زما زندگی خو په حسن پر بعد خلک یې جی بس زه صرف حسن پرست یم نور مې څه نشته حسن پرست تاسو ته پته شته دا ډېر بد لفظ دی محترم که تاسو پې باندې پوهېږي بد لفظ دی بد که ته پې باندې پوهېږي حسن خو صرف د امام الانبیا وایم نو خو هسې ټوکي دی که چا لیدلي نو ورته پته لګېږي نور هسې ګپ دی محترم څه به انسان یي او څه به حسن یي د انسان د حسن تماشه هغه وخت کې وکړه چې کله د دغه انسان ګېډه خرابه شي محترم بس د ده د حسن تماشه دغه وخت کې وکړه چې ده کې څومره حسن دی توجه شته زما دې جملې الفاظ خو بد نه لګېږي کفل ورته وایي زما زندگی خو په رنګینو حسن پرستۍ کې تېره شوه نو تا ته پته ده او شپېته دیناره یا دی 100 دیناره به در رسېږي خو زما یوه ارزو ده نو هغه جینۍ و باندې پوه شوه وایي کفله زه مجبوره یم او خدای ستا در ته ودرولی یم او تور سره یم او دا زندگی ستا باندې مراتلی شي او ستا لور خور باندې مراتلی شي ولی ته دنیا ته ابدي راغلی ابدي دا خبره نیمه کې پاتې کېږي علي رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس کوي حضرت زندگی څومره ده ټوټل تاسو ته ووایم زندگی عجیبه جمله وایم خو توجه شته دا بعد پکې ناراسته کېږي اواز هم نه راځي توجه شته د توجه دروازې کولو منم محترم زندگی څومره ده او یو بل سوال یې پې باندې وکړ علي رضی الله تعالی عنه په باره کې خو نبي اسلام فرمایلي وی انا مدینة العلم وعلی بابها زه د علم ښار یم او د علي دروازه ده ما ته چې راننوځي امام الانبیا علم ته چې انټري کوي نو د علي په دروازه به ننوځي شوق سره لږ سبحان الله وایي یاره جي په دا مونځ کې دا 2 سجدې په هر رکعت کې دا سجدې 2 به ولې دي رکوع یو ده قیام یو دی قاعده پکې یو ده سجدې 2 ولې دي نو علي رضی الله تعالی عنه ورته وی د قیدوم وایم او د زندګۍ وایم وی لومبي سجده انسان ولې کوي قرآن کې الله فرمایلی دي چې کله انسان لومبي سجده ولګي په ځمکه باندې دا تندې ولګي نو دې آیت ته اشاره ده چې الله وی منها خلقناکم انسان تندې دې په دې ځمکه ولګو منها خلقناکم د دې نه مې پیدا کړی او دوباره چې دې لړ شي سجدې له نو زما رب وفرمیل وفیها نعیدکم دې ته به دې واپس کوم لومبۍ سجده تا ته دا یادی چې د دې نه مې پیدا کړې او دویمه سجده تا ته دا یادی چې وفیها نعیدکم دې ته به دې واپس کوم او زندگی څومره ده د دې 2 سجدو په مابین کې چې څومره ناسته ده دې ته زندگی وایي شوق سره سبحان الله بس دغه زندگی د محترمو څنګه چې د 2 سجدو په مابین کې دا ساعت تیر شي نو داسې به دا زندگی تیره شي ښه دې جملې ته توجه شته عجیبه وایي قسم دې پوه شوم ښه نو دا کفل ورته وایي زما زندگی په حسن پرستۍ کې تیره شوه
په درندګۍ کې تېره شوه، په زناګانو کې تېره شوه او شپېته یادې 100 درکوم 100 درکوم او د 100 په ځای 200 درکوم، راځه بسترې ته خېږه. دا ورته وایي کفله مجبوره یم او زما د مجبورۍ نه غلطه پیدا الې. قسم دې دا جمله امام الانبیا صحابو ته وایي کفله ویرېږه د الله نه، کفله د الله د ذات نه ویرېږه تور سرې ما، ولې مې ځان ته بربنډې، ولې مې عزت پامال کې، ولې مې ځان ته چې کوم دی نو پلیتې. وایي دا کفل پې باندې رحم رانغې. ورته وي ما جمله وویله چې د 80 په ځای 100 درکوم او د 100 په ځای 200 درکوم، کټ ته خېږه او بربنډېږه. دغه جینۍ چې کټ ته وخته، کپړې یې د بدن نه کوزې کړې، بربنډه شوه. قسم دې د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، وجود یې ټول رپېده. کفل ورته اواز وکړ سلو، قسم دې پیسې در کومه، هسې خو در سره نه کوم او یو په ډبل در کومه، څومره چې ستا ډیمانډ دی د هغې په ډبل در کوم، ته ولې یېرېږې؟ دا زنانه ورته وایي کفله قسم دې لومبۍ ګناه مې ده، لومبۍ زنا مې ده چې تا ته مې ځان بربنډ کړ. ای قسم دې حیا راځي تا ته نشم کتې، سترګې مې پټې کړې دي، الله ته به څنګه مخامخ کېږم. کفله د 80 روپو دپاره مې تا ته ځان بربنډ کړ، ته زما د دې مجبورۍ نه غلطه پیدا الې. کفل وایي قسم دې د جینۍ دا جړا چې مې ولیده، د جینۍ دا فریاد چې مې ولیده، د الله نه یره چې مې ولیده، رحم مې زړه کې پیدا شو، یره مې زړه کې پیدا شوه، توبه مې زړه ته راله، رحم د الله د طرف نه راغی. ما ورته آواز وکړ زه د الله په نام مې معاف کړې. قسم دې ته د الله نه دومره یریږې چې جینۍ نو زه سړی یم، ولې د الله نه نه یریږم؟ 80 یاده چې څومره دې په کار دی واله. دغه کفل جینۍ له پیسې ورکړې، توبه یې ویسته. د خدای ذات ته ګوره، امام الانبیا د لسان نبوت نه جمله وفرمایله، د خدای شان ته ګوره، کفل توبه ویسته. په دغه رات باندې، په دغه شپه باندې کفل وفات شو، روح ترې نه لاړه. الله تبارک وتعالی صبحی باندې د کفل په دروازه باندې یو جمله ولیکله چې لقد غفر الله لکفل. زما جمله وفرمایله ولمن خاف مقام ربه جنتان. قسم دې کفل زمانه ویرېده، ما په کفل باندې جنت واجب که محترم. کفل زما د یری ګناه نه لاس اوچت که، ما د ده دپاره د ده لاس د جهنم نه اوچت که محترم. نو ما یو جمله وویله، نبی علیہ السلام فرمایي وبکې علی خطیئتک، وجاړه په خپله ګناه باندې وجاړه محترمو. او ما ووی قسم دې د چا نه ګناه نه کېږي، هر انسان نبی علیہ السلام فرمایي لکل بني آدم خطاء. ای امام الانبیا وی چې هر انسان خطاکار دی، وخیر الخطائین التوابون. پتاسو کې بهترین ګناهګار، ای امام الانبیا پتاسو کې بهترین ګناهګار، په ګناهګارو کې بهترین قربان سم د محمد رسول الله. پتاسو کې بهترین ګناهګار هغه دی چې الله ته توبه وباسي چې خدای نه کومه. ماشوم چې سړی ګیر کی او روانې کړي او ماشوم د خولې نه په جړا کې وایي چې پلاره نه به کومه. قسم دې دا ماشوم نه باندې چې کوم رحم د پلار دغه وخت کې راشي، الله وایي په 80,000 چنده باندې زما پتا باندې رحم راشي، ته ووایي چې خدای نه کومه. قسم دې مال حیا راشي، وایي ته د دغه یوې ګناه نه توبه وباسې، د الله رحم وایم، ته د دغه یوې ګناه نه توبه وباسې، ستا د اوښکې په یو قطره باندې زه تا ته تمام ګناهونه معاف کړم محترمو. सलाम